تاسو لپاره د جانب د الله رب العالمین او هغه رحمت د الله رب العالمین چې ډېر غوړه دي دا غسیرنا چې دوی را جمع کوي هغه لرا یجمعون من الاموال دا دوی چې کوم اموال را جمع کوي نو الله وی دا شهادت چې دا داغه نه په ډېرو درجو باندې غوړه دي ولا ام متم او قتلتم او کچری خامخا تاسو وفات شي بلار د الله رب العالمین کې او یا تاسو شهیدان شي بلار د الله رب العالمین کې نو خلک وی چې لاس مات شي وی غاړي لوي کاړو مړ شو نو کوم خو به الله لا بلار شي کنه لا اله الله تحشرون دا الف مکتوب دی خو ملفوظ نه دی ها د مصحف عثماني نظر روان دی او ان شاء الله قیامت پورې ودا قران د قشان دی جاری او دا به لیکل کېږي لا اله الله لا اله الله نه به معنا فاصلی الف مکتوب دی ملفوظ نه دی او رسو بیا دی لن فدوا من حولك نو هغه کوم د الف مکتوب دی او ملفوظ نه دی نو خامخا په طرف د الله رب العالمین باندې بتا ټول جمع کیږي فبما رحمت من الله لنت لهم اوس الله تعالی د پیغمبر علی السلام صفات عالیه ذکر کړي صحابه کرامونه او استاد مجاهدین سپایانونه غلطی هډه غټه شی و دغه په داسې حساسه موقع باندې داسې حساس مرکز پر خودل او داغه ټول امت مسلمه ته تاوان رسیدل او الله وی دا شکر دی چې پیغمبر علی السلام الله تعالی نرم خوې پیدا کړی دی او الله تعالی د خپل اخلاق داغه حامل پیدا کړی دی کني که پیغمبر علی السلام لک سخزړې وي او داسې ډان ډپټي کولې او داسې گرفت او پکړې کولې په داسې خبرو باندې نو الله وی دا اجتماعیت د مسلمانانو او باقی نو پاتې شوی ټول به تر ترشیو خدا شکر دی چې تعالی الله تعالی خپل خوې و انک لعلى خلق عظیم نو تعالی الله تعالی بهترین اخلاق درکړي دي نو ټول مسلمانان ستانه چاپی ردي الله وی خیر دی غلطی دې نشوي دا واستغفر لهم الله ما متمافي کړي بار بار راغی ولقد عفا الله عنهم وګوره الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته حضور مبارک ستا چې کوم مقام دی نو ته ولا معافي وغواړه زمانه ښه واستغفر لهم او بلدا وشاورهم فی الامر اسنه چې ستا خاطر درون شي او آینده ته وای د جهاد په معاملاتو کې د دوی سره مشوره کوم نه ما ته چې کوم وحی راځي نو زه باغې باندې عمل کوم نو الله وینا وشاورهم فی الامر د دوی د زړه د خوشاله کولو لپاره مشوره سره هم کوي نو پیغمبر علیه السلام به همیشه عمل کو په وحی باندې او چې کوم التزامی معاملات او باغې کې به وحی را نغلا نو بیا باغې کې مشوره هم کوله صحابه کرام وی موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه زیات مشورې کوونکې انسان هغه بل نه دی لیدل چې کوم التزامی معاملات وو نو باغې کې به مشوره کوله الله تعالی پیغمبر علیه السلام ته فرمایي فبما رحمت من الله پس په سبب دا رحمت الله رب العالمین سره نرم شوه تو اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم دویتا لنتا لانا یلینو ولو كنت فظا او کچریوی بالفرستو بد زبان فظا چې سخت جبه والی غلیظ القلب او سخت زړه لن فضوا من حولك خامخا خوارشی وو دا صحابه کرام دا غچار پیچلستانه بیا بستا مجلس کې نه پاتې کېدل دغه چې کوم استاد ډیر قاری بیا شاګردانو ته ډیر مشکلی او یا کم پیر سے ډیر زیات قاری او هر وخت په جلال کې نو بیا هغه سره مشکلات دي نو الله تعالی دا شکر دی دینه معلومه شولا چې مربی محسن مرشد معلم مبلغ مدرس چې کم په دغه مرتبه باندې ناس دی نو دیو بیا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نائب دی نو بیا هغه اخلاق هغه به حتی لبس بدن کې راوړي نو ټیک دا د ډیسپلین او د نظم و ضبط دغه مظاهره به هم کوي لکه اسلام دا ارګجه مذهب نه دی نعوذ بالله بده کې یو سیستم دی او بده کې یو نظم دی او بیا په اخلاقو کې نرمي دا ډیره انتهایی ضروری ده چې اصلاح کې چې هغه په نرمۍ سره وي ولو كنت فظا غليظ القلب لن فضوا من حولك مخامخاتي بخوارشي ودا غچار پیچل ستانا نو بس معافیو که پیغمبر علیہ السلام دوی تا غلطی تی نشوی دا معافی کا او بخشش غواړه د دوی د بار د الله رب العالمین او مشوره کو د دوی سره په الامر په دې انتظامی معاملاتو کې چې کوم د مشورې کارونه دي د باغ کې د دوی نه مشوره هغه اخلا یو خدا سي شرعي لازمی امور دي باغ کې مشاورت نشته هر کله دې مشوره کو دي منځ کو کو دې مشوره نشته دا واجب ته پتا باندې دي یا نعوذ بالله مشوره کو چې غلاو کو کو دا خو محرمات دي
हाँ هغه څیزونه چې په هغې کې دواړه رکونه وي انتظامي معاملات دي نو په هغې کې بیا مشوره چې کوم دی نو هغه یعنې د هغې چې کوم دی نو هغه حکم دی او یو ځای ته وي چې کوم دی نو هغه تبلیغ والا ملګري تللي وو نو هغې بیا ولګېدل بس خبره به وران شوي وو نو هغه امیر صاحب یې ووهه نو هغې چې کارګزاري بیانوله نو په هغې کې ټول هغه هم بیان وکړه چې بس بیا موږ د امیر صاحب خو یې ښه په مشوره باندې ووهه دې مشورې هم نه وبایلې وشاورهم فی الامر نو چې کوم داسې انتظامي معاملات دي نو هغې کې بیا مشوره شته اسلام د شورایت مذهب دی وشاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله پس په هغه وخت کې چې کله ته مصممه اراده وکړې د یو کار مشوره د ټولو ملګرو نه واخله خو چې بیا ته الله په زړه کې کومه خبره سمه کېږي چې دا داسې ده نو بس د بروسه او اعتماد کوه په الله رب العالمین باندې فتوکل علی الله لا علی المشوره اعتماد په مشوره باندې هم نه کوي چیرې ما د فلانکی منلی دي نو اوس خو به خامخا چې کوم دی نو دا خبره سمې نه دي ضروري خو نه ده نو اعتماد به کوي صرف په الله باندې فتوکل علی الله توکل چې دی رفض الاسباب عن القلب لا عن القالب توکل څه ته وایي اسباب پرېږده خو په زړه کې یې پرېږده په قالب کې به یې نه پرېږدي حج لذي شناختی کارت بم اخلي پاسپورټ بم جوړي او پیسې بم ځان سره اخلي او کته نه بس زما توکل په الله دی ښه نه پاسپورټ وړي او نه چې کوم دی شناختی کارت جوړي نو دا توکل نه دی پیغمبر علیه السلام مجلس ته صحابي راغی رضی الله تعالی عنہ ورته یې سورلۍ سره یې څه وکړل هغه ورته سورلۍ خو مې باد پرېښوده نو پیغمبر علیه السلام ورته وی هغه وتړه نو هغې به زما په الله توکل دی ښه پیغمبر علیہ السلام ورته اعقل وتوکل څاروی وتړه او بیا توکل په چا باندې کوه په الله باندې اسباب به استعمالی حضرت امام شاه ولی الله رحمت الله علیه هغه فرمایي و یو څو خبرې داسې وې چې زما ذهن نه منلې یعنې طبعي طور باندې زه په هغې مطمئن نه وم خو زه مجبوره کړی شوی یم په خوبونو کې په مبشراتو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مجبوره کړی یم چې دا کارونه به داسې کوي و یو زما خپل طبعي رایه دا وه چې حضرت علي صاحب دا د حضرات شیخین نه او د دې نورو صحابه کرامو نه افضل وګڼم ځکه د علي صاحب چې کوم فضایل دي د هغه چې کوم مناقب دي او بیا د پیغمبر علیه السلام چچازاد دی د فاطمې بیبي او بیا څومره فضایل دي نو خپل طبعي رایه مې دا وه خو زه مجبوره کړی شوی یم چې نه عقیده به دا لري چې علي صاحب د حضرات ثلاثو نه مفضول دی او هغه ترې نه افضل دي دی په دې مجبوره کړی یم او بل دا وه وایي زما خپله رایه دا وه چې زه د یو مذهب تقلید نه کوم ښه د یو امام نه د امام ابو حنیفه نه د امام شافعي نه د امام مالک نه د امام احمد رحمت الله تعالی علیهم وایي ځکه او واقعي امام شاه ولی الله صاحب مجتهد و هغه ته الله تعالی مجتهدانه شان ورکړی و وایي زما خپل زړه دا و خو زه مجبوره کړی شوم ما ته یې وایي که په بر صغیر کې او په هندوستان په دې خاوره باندې هغه حق چې دی نو هغه په فقه حنفي کې مضمر دی ښه نو زه په دې باندې مجبوره کړی یم او یو زما رایه دا وه چې زه اسباب نه استعمالوم بس زه به خالص په الله باندې توکل کوم او اسباب به نه استعمالوم په اسبابو باندې به نه تړم خو زه مجبوره کړی شوی یم چې دا دنیا دا دارالاسباب دی دې کې به د هر یو څیز دپاره که مونږ موس کوو نو خامخا د لوټې د اوبو ځان له به د مخکې نه بندوبست کوي که دی بس زما په الله باندې بروسه ده نو په الله باندې بروسه ده نو اوس څه چل کوي نو بیا به چې کوم دی نو هغه ټولو ځایونو کې به بیا ودرېږي او هغې کې به مشکلات مخ کېږي نو دا مې د توکل معنا وکړه توکل دې ته نه وایي چې اسباب پرېږده توکل معنا حافظ ابن قیم رحمه الله کوي چې رفض الاسباب عن القلب لا عن القالب د قالب نه به اسباب نه وباسي نو مونږ ټول اسباب استعمالو خو د زړه نه به یې وباسي په زړه کې به ستا اعتماد صرف او صرف په یو الله باندې ښه دقه د توحید او د ایمان عقیده ده او یا سنې علما مفسرین وی توکل څه شی دی وی هو التعلق بالحق والانقطاع عن الخلق د حق سره خپل تعلق قائمول د الله سره خپل رشته جوړول او د مخلوق نه خپل رشته کټ کول چې دا ټول د احتیاج او دا ټول چې کوم دی نو هغه د یعنې حاجتونو دا خو د هغې مجسمې دي
او که احتیاجونه لري کول کې د هغه صرف یو الله دی. هو التعلق بالحق والانقطاع عن الخلق، وإذا توكل فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. او بتحقیق سره الله رب العالمین چې د مینا محبت ساتي دا متوکلین سره. ان ينصركم الله وصلى تعالی بدر او احد تیر شو خو دې دار مدار پدې دې ک الله توفیق درکې کامیابی کوي ک الله توفیق سلب کو نو بل بیا وجه کم دې کمزوري راځي کچره مدد کتاب سره الله رب العالمین اے مسلمانانو نو نشته رسو غالب کیدون کې بتا سو باندې لکه مثل یوم البدر. وان يخذلكم او ک الله رب العالمین فرد امداد کتاب سره ان يخذلكم ک الله تعالی تاسو له توفیق درنکې د کامیابی به توفیق کی الله تعالی او شکس خورده کی الله رب العالمین تاسو لرا فمن لك يوم الاحد فمن ذا الذي ينصركم من بعد سوق ده هغه ذات چې هغه امداد کتاب سره رسول الله رب العالمین لا احد اسوق نشته. وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي ان يغل. وذ منافقين بد خصلتنا يوم قدامو د بدر جنگ چې وشو غنیمتونه خلق راغونډول یو قیمتي صادر لاول وو چې بیا خلق کته ورستو نو یره بیا صادر پکې سي شو نو چا پکې وی کې دې رسول الله مبارک اوچت کړی نو دا خبره یا مسلمانانو کړي وا مخلصینو خو په دې بنیاد کړي وا چې پیغمبر علی السلام چې امیر المؤمنین دی او خلیفہ وقت دی هغه ته دا اختیار شته چې هغه په غنیمت کې هغه چې کم دین خپل یعنی یو حکم استعمال کی او باغی کې تصرف کو کی نو کې دې شي دا غاغستی او یا دا خبره منافقانو کړي وا او غي په بد خیال کړي وا وی کې دې شي هغه پیغمبر علی السلام اخیستی نعوذ بالله بس اغلا کړي دا یو الزام په پیغمبر علی السلام باندې ولګو. نو الله رب العالمین فرمایي چې دا خبره د کېدو نه ده ځکه دا غنیمت نه یو شی اخیستل دې ته وی غلول چې خلیفۃ المسلمین اجازت نه کړي او یو سړی دغه شان واخلي اجتماعي مال نو دې ته وی غلول مالی خیانت او چې څوک غلول وکړو نو د قیامت پر ورځ په داسې حالت کې پیش کیږي هغه کم شی چې غلا کړي دي نو هغه به سره په دې وګ باندې موجودي ښه که صادرې پټ کړي نو ټول خلک به یو پیژني دا صادر هغه او که کلاشن کو به د غنیمت نه پټ کړي نو ټول دنیا به یو پیژني دا د کلاشن کو باغ دا پیغمبر شان نه دی او دا او سراپا رحمت دی. علماء فرمایي وی یوازې غنیمت نه هر اجتماعي مال کاغه غنیمت دی کاغه د بیت المال مال دی د اسلامی حکومت کاغه چا د غشان هړپ کو او کاغه د جمعات د مدرسې داغي اجتماعي فند دی یا د کلی اجتماعي فند دی د کلی د مفاد لپاره یو سړی ځان لا یوازې استعمال کی داغي دغه حکم دی چې دا غلول دی دا حرام دی او دا گناه کبیره ده. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث بیان کو د دې آیت په ذیل کې وی چې څوک کم شی پټ کړي نو د قیامت پر ورځ بر روان وي او غشې به وګ باندې راغستې ښه نو چاوته یا ابو هريره وی کاغه سړی اوخ پټ کړي ته وګ به راغستې اوخ په وګ باندې اخلي هلکه یو خان نه پټږي نو هغه ورته ابو هريره سے ورته عجیب جواب ورکړ وی تا د پته شتا جهنمی سونه غټته وی ما د رسول الله مبارک نا اوریدي دي چې د جهنمی د جامع دا یو غاخ چې ده نو دا داسې ده لکه د احد د غر برابر او د جهنمی د ناس ته ځای او زما استاد ناس ته ځای خو یو فوټ یو نیم فوټ ځای خپل وی د جهنمی د ناس ته ځای وی دا لکه د مدینې نه تر ربزی پورې 100 کیلومتره دا هغه صرف د ناس ته ځای دی نو چې دومره وسیع عریض طویل جهنمی دی نو هغه ته به اوچتاول دا ته مشکل کار نه دی. نو الله رب العالمین فرمایي دا خبره مکوئ د پیغمبر علی السلام متعلق منافقین په هر موقع د بی ادبی مظاهره کوي وما كان لنبي ان يغل. نو الله تعالی شکایت کوي د منافقانو ندی منافق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لپاره ان يغل معنا ان يخون في الغنیمه چې د خیانت کی باغ مال د غنیمت کې د غلول وي او هر غصوب چې خیانت کی نه دی براتل کوي باغ اسیز باندې چې دو خیانت کړي دی او پټ کړي دی یوم القیامت پر د قیامت به هغه راوستي ثم توفى دا یوم القیامت و ظرف لياتي لا لغله دا ظرف دی د یاتي د پاره یاتي یوم القیامه راضی به دی پر د قیامت باندې او دا څنګه چې غل یوم القیامه خیانت په دنیا کې کړه او قیامت کې نه دی کړه
یأتی بما غل یوم القیامه ثم توفى كل نفس ما كسبت او بیا به پورا پورا ورکول کېږي هر یو انسان ته بدله د هغه عمل چې کسب کړی دی په دنیا کې او حال دا دی په دوی باندې به ظلم نه کولی کېږي افمن اتبع رضوان الله آیا پس هر هغه څوک چې هغه تابعداري کوي د رضامندۍ د الله رب العالمین نو دې په شانتې د هغه چا دی چې هغه اخته شي په هغه غوسې او په قهر د الله رب العالمین سره ګوره دوه کسان دي یو رسول الله مبارک دی هغه د الله په رضامندۍ باندې مالامال دی او یو هغه سړی دی چې خیانتونه کوي څادر یې پټ کړی دی نو دا خو غل دی غال هم دی او پښتو کې غل هم دی نو چې نسبت خاکر با عالم پاک رسول الله مبارک ډیر اوچت مقام شو او دا کوم چې خیانت کوي نو دا ډیر بیکاره انسان دی دا دواړه یو شان نشي کېدی کمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم او ټکاونه دا هغه لپاره دوزخ دی او ډیر بد دی د واپسې دی دغه جهنم هم درجات عند الله هم درجات ان هم ذو درجات دغه بظاهر عامل نه جوړیږي وې دا درجې دي نو دا ټول خو درجې نه دي هم ذو درجات دا خاوندان د درجو دي د پیغمبر ډیر اوچته مرتبه دا اوچت مقام دی او چې څوک مالی خیانتونه کوي نو دا خو ډیره لاندې درجه ده فنزد الله رب العالمین باندې والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا الله دې پیغمبر خوشان دی چې الله تعالی عظیمه مهرباني کړې دا چې نبی آخر الزمان را لېږلی دی دا خو د الله تعالی لوی نعمت دی او الله تعالی په خلقو باندې اثباتي نعوذ بالله داسې هستی هغه چرته د غنیمت نه صادره مخستې شي بغیر د جواز نه او بغیر چې کوم د اذن د شریعت نه لا د پیغمبر علیه السلام صفات او القاب عظیمه هغه ذکر کړي خامخا په تحقیق سره احسان کړی دی الله رب العالمین ته ایماندار مسلمانانو باندې د دې وجه نه چې را لېږلی دی الله تعالی په دوی کې یو رسول عظیم الشان من انفسهم چې هغه د نفسونو د دوی نه دی عرب دی قریشی دی او د دوی په شان اهل لسان دی ښه پیژني او د هغه نه فایده حاصلول دوی ته آسان دي ځکه هم جنس دی او یو قرائت پکې دی من انفسهم انفس وی دا شی ډیر نفیس دی عمده او انفس بیا صيغه د اسم تفضیل د باغېږي نو الله تعالی وی دې بل قرائت مطابق چې الله تعالی را لېږلی دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم من انفسهم چې هغه ډیر عمده دی په دې ټول انسانانو کې افضل الانبیاء او افضل البشر دی او داغه ډیوټي دا ده چې دی به تلاوت کوي په دوی باندې آیتونه د قرآن پاک او صفایي به کوي دوی لاره د ګنده او اخلاقونه او تعلیم به ورکوي دوی ته د کتاب او د سنت وان كانوا دا ان مخفف من المثقل او عمل کې به ضمیر شان مقدر کې وجوبا او په تحقیق سره شان دا دی چې هو دا خلق من قبل یعنی قبل بعثه محمد صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبعوث شوی نو خامخا و دوی په هغه ګمراهۍ واضحه کې اولما اصابتکم مصیبت او آیا هر وارې چې کله در ورسېد تاسو ته هغه مصیبت په احد کې غزوه احد هغې کې تکلیفونه راغلل زخمونه او شهادتونه راغلل او دا داسې مصیبتونه وو قد اصبتم مثلیها چې په تحقیق سره تاسو رسولي وو هغه تکلیفونه دوچند هغې کافرانو ته تاسو نه خو صرف اویا کسان شهیدان شول او تاسو غمړه تیر کال لاغین اویا کسان قتل کړي وو او اویا کسان هغه ته گرفتار کړي وو او گرفتار چې دام په منځله د مړ باندې دغه داغي اختیار هغه د نیون کې سړي نو قد اصبتم مثلیها نو استاد چې دا تکلیف ضرور رسید نو قلتم ان هذا وایتا چې کم ځای نه دی دا مصیبت موږ په حق یو او حق مذهب دی او حق قران دی او موږ باندې تکلیف راغی دا د کومه نو الله تعالی فرمایي په دې کې زما څه قصور نشته قصور تاسو خپل وکړه قل هو من عند انفسکم تو فرمایي پیغمبر علیه السلام چې دا خدای جانب د نفسونو تاسو نه به ترککم المرکز که تاسو مرکز نه وي پرېخې نو دا دونه امتحان به ولې راته فتاقیل سره الله رب العالمین چې په هر یو څه باندې قدرت مندونکې دی وما اصابکم یوم التقى الجمعان او هغه چې در رسېدلې تاسو په هغه ورځ باندې چې کله میلاو شو هغه دوه فوجونه د یو بل سره د مسلمانانو د کافرانو نو فباذن الله یو خدا عقیده ولرئ چې دا کوم تکلیف راغلی دی باذن الله دا د الله په حکم فزاد اطمینان یو خبره ده او بل دې لپاره
چې وليعلم المؤمنین او دې لپاره چې معلومه کی او ممتاز کی الله رب العالمین ایماندار مسلمانانو لرا او دې لپاره چې ممتاز کی الله رب العالمین منافقین لرا د کراو د کوټه پته وکړه لګي که همیشه ګټه دا نو بیا منافق او کوټه سړی هغه بیا د ټولو نه مخکیږي خو چې کله ګټي او کله بایري نو بیا به د مخلص به چرته رسو کیږي او منافق به کله مخکیږي او کله رسو کیږي یو خو بده کې دا حکمت او بل الله دې دا منافقان عبد الله ابن ابي 300 کسان ورسره دي خلق ورته مینتونه کول چې ګوره اسلامي فوج په دې وخت کې مکه مزورې کوي دا ډېر حساسه موقع ده او تاسو ارڅ چې حکم اس کم کلمه هوایې کنه او دا مدینه خو تاسو دا زمونږ هم ده او میثاق مدینه شوی و چې د مدینه حفاظت وکړو نو کم اس کم دا فوج مپرې دی او راځي د خدای د رضا لپاره وجنګيږي او هغه د خدای رضا نه کوي نو کم اس کم د مدینه حفاظت خو تاسو مدینه دا زمونږ مدینه دا تاسو هم کله دی زمونږ هم کله دی نو صرف د مسلمانانو دا جمع ډیره کوي چې تاسو ورسره نو دی بزر کسانی او که تاسو لاړې نو دی اوسه وبادي کیږي نو کم اس کم دا جمع ما خرابوي خو دی داغي باوجود هم خبره ونه منله او لاړل او مسلمانان یوازې پرې خودل وقیل لهم تعالوا قاتلوا او حال لا چې ویل شي دوی ته چې راشه تاسو اے منافقانو او جنگ کوي تاسو په لار د الله رب العالمین کې او که جنگ نه کوي نو او دفاعوا او یا کم از کم دفاع د کافرانو کوي به تکثیر سوادکم دا سواد کم از کم دا خپل جمګټه غټه کوي د مسلمانانو جمګټه مخ خرابوي نو کم از کم مسلمانان به ډیر ښکاری کې تاسو جنگ نم کوي خو تاسو په موجودګۍ کې باغی ډیر ښکاری جنگ خیر دې مکوئ او دفعوا قالوا لو نعلم منافقان سوي نمړوي دا جنگ دی نه دې دا جنگ نه وي جنگ خو هغه چې دواړه مقابلین یو بل سره په قوت کې یو شانتي او دلته هغه درې زره دي او موږ زر کسان دي او هغه سره دونه سامانونه دي او موږ سره اسلحه او سامانونه پورا نشته دا خو ځان غر کول دي او ځان هلاکت ته اچول دي بداسي قالوا لو نعلم قتالا وإن بلغ منافقان وكشر معلوم يموندا او مونږ پیجندې چې دا جنگ دی هغه دا جنگ نه ده دا ځان هلاکوي خو کومه پیجندې چې دا جنگ دی نو لتبعناکم مونږ بخامه ملګرتیا کړې و تاسو سره مصلوي دا منافقان چې کومه د خلینو خبره وختي نو دا منافقان کفر ته بدق ورځ باندې ډیر نږدې دي د دوی نه ایمان ته الله دوی ایمان ته دونه نږدې نه دي چې څومره کفر ته نږدې دي او سوال دا دی چې دوی خو د دینه مخکې کفر ته نږدې وو ځکه منافق سړی چې منافق دی نو موږ وی دا بدترین کافر دی او دا فی الدرک الاسفل من النار او دې نه خو معلومیږي چې نه ایمان ته دومره نږدې نه دي لږ دي خو کفر ته ډیر نږدې دي مراد ته نه دی ظاهرا نور کله هم خپل کفر پټاو او دا نن چې کوم خبرې دوی وکړي چې دا جنگ نه دی ها جهاد ته هلاکت وایي او بیا پیغمبر علی السلام باندې اعتراضونه کول چې کوم دې چا منی نه نو موږ ورته وی بار نه زو وی دې بار روان شو نو بس یو دې आवाज جنگيږي نو دې دا طرز عمل چې دې نو دا ټول ایمان تقریب نه دی بلکې دا کفر تقریب دی هم للكفر يومئذ دا منافقان کفر ته بدق ورځ باندې ډیر نږدې د دوی نه ایمان دا او دوی وايي باغ خلق سره هغه خبره ليس في قلوبهم چا غنه د پزلونو د دوی کې دا کومه خبره چې په خپل باندې کې ایمان اسلام مسلمان داسې کوي ځکه نشته او الله رب العالمین عالم دی او پیجن هغه سو یکتمون من النفاق الذين قالوا دا منافقان هغه کسان دي چې دی ویل فبارد غرون خپلو کې نو تاسو ویلو لاخوانهم في النسب او یا لاخوانهم في الدين ظاهرا وقعدوا عن الجهاد او حال لا د دوی ناس تو د جهاد نه نتلل نو دی بسوي خپل خو نتلل او جاغسوک لاړل او شهیدان شول یا زخمونه او تمیلاو شو نو دی وی لو اطاعونا ما قتلوا کدی زمونږ خبره منلې و نو نه به مړ شي الله منافقان سرکوزي عقیده غلطه راخه کدی زمونږ خبره منلې و مشوره نه بیا به مړ شي نو هرم کې مرګ او جواب دا خدای الله تعالی حکم دی تو فرمایا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فدروا معنا فدفعوا بس دفع کوي تاسو دا نفسونو خپلونه مرګ لرا کچره تاسو رښتینی به دي دا وخت بلکې ولا تحسبن الذين قتلوا عذبوا نعوذ بالله اذا موږ یې ونه منله
او 70 کسان مړ شو او بس ویلاړ ضایع شو کا وینه اسه توې شو الله تعالی وینه توې نه دا او ضایع نه دي دا شهیدان شول او شهیدان چې دي هغه ته الله رب العالمین داسې ژوندۍ ورکړي بل احیاء داسې ژوندۍ او تور کړه چې هغه ته رزق ملاويږي او هغه ته داسې یو حیات برزخی ملاويږي چې خوري کیږي هم نه فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے اسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا اللہ تعالی ابدی حیات ورته میلاو شخه دا مو چا سي ضایع شو او اسی وینه توي شو ولا تحسبن الذين قتلوا او خامخات ګمان مکو باغ کسانو باندې چاغي شهیدان شوی دي بلار د الله رب العالمین کې نو تب ګمان مکو امواتن یعنی کسائر الاموات چې دا مړی دي په شان دي دا عام عمرو بل احیاء یعنی بل هم احیاء بلکې دوی ژوند دي نو مخکې تاسو ته تیر شوی سورۃ بقره کې چې حیات د شهداو د پاره دا ثابت دی او حیات د شهداو د پاره په سورۃ آل عمران کې پاغه کې ثابت دی او دغه حیات نتیجه دا ده چې مې د دوی وجود نه خاوري کیږي شهید هغه نه خاوري او که چرته خاورې شو نو کې دي شي انسان نه نیت کې فرق او چې کوم مخلص شهید دی نو هغه نه خاوري کیږي او یاد ده چې زمکه داغه خاور داغه وجود نه او نه خاوري کیږي که د زمکه نه علاوه نور مواد په دې زمکه کې بلاشه معدنیات دي او بلا قسمه داتونه دي نو که هغه د شهید دا وجود اخري پیغمبر علیه السلام حدیث کې داغه ذکر نه کړی ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبي الله حي يرزق او مې چې کله د شهدا او حیات ثابت شو په عبارت النصر نو په دلالت النصر د پیغمبرانو حیات هم ثابت شو دغه هغه د دوی نه اعلی حالن دي داغي مرتبه نور اوچته او داغي نتیجه بیا ده چې مېسوب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د روزي مبارک خوا کې ځان لپاره د شفاعت درخواست کړي د پیغمبر علیه السلام ته وی ته الله رب العالمین ته چې کوم دنو زما سفارش وکړه نو دا باقاعده اهل سنت والجماعت د دیوبند علما استشفاع عند القبر هغه جایز بولی او هغه د قبولیت لپاره یو ذریعہ ګڼي او پیغمبر علیه السلام په خپل هغه درود او سلام اوري چې کوم د روزي مبارک په خوا کې هغه چې کوم د سو درود او سلام وایي بل احیاء عند ربهم يرزقون بلکې دي ژوند دي په نسبت پروردگار خپل باندې او دي د روزي ورکول کېږي فرحين بما آتاهم الله من فضله او په دې حال کې دي خوشالي کوونکي دي په هغه نعمتونو باندې چې ورکړل دي د الله رب العالمین د مهرباني خپلنا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم او زیر ورکوي دوی هغه خلق ته چې کوم ندي پیوشوي په دوی پورې چې هغه شاته د دوی نه دي څه مطلب د شهیدانو مور او اولاد دا غیر رشتہ داران چې کوم لا د تراغلي نه دي آخرت ته دنیا کې دي نو دا شهیدان هغه باغی خوشحالي کوي او باغی باندې مبارکباد ورکوي چې دغه زمونږ خلق چې کوم پاتې دي رشتہ داران دوستان او ملګري کدوی هم د جهاد او د شهادت د لار اختیار کړه نو لا خوف علیهم ولا هم يحزنون دا د کامیابی ولا لار ده نبی یرا بدوی باندې او نه بدوی غم جنوي یستبشرون بنعمت من الله یستبشرون معنا یسرون دی خوشالي کوي باغ نعمت او باغ مهرباني د الله رب العالمین باندې او باغ فضل د الله رب العالمین باندې او په تحقیق سره الله رب العالمین چې لا یضيع اجر المؤمنین نزایبی الله تعالی هغه ثواب ایماندار مسلمانانو لرا نو چې د عام مسلمانانو هغه اجر الله تعالی نزایبی نو د شهیدان هغه نزایبی په طریقه اولا سره اجر عظیم دا الله رب العالمین د صحابه کرامو داغي اعلی جذبات او د جهاد فی سبیل الله لپاره چې کوم هغه خدمات پیش کړی دي نو داغي تذکرہ فرمای امت ته تاریخی روایتو کې دا راځي چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د کفار مینس کې جنگ وشو په غزوه احد کې نو میدان خو به صحابه کرامو وګټو او کافران واپس روان شو چې لږ مخکې لاړل یو بل ته وی ابو سفیان صاحب داغي مشر یره وی ډېر بد موکړل اکثرم شهیدان کړي دي او یا چې کم دین هغه یعنی زخمیان کړي نو پکار دا وا چې بس مونږه واپس شوي او دا ټولم د سیل می چې کم دین اعوذ بالله دا ختم کړي وی ځکه چې ابو سفیان صاحب داسې یو طرف ته تماشا وکړه او وینا وکړه صحابه کرام فوج ته مخامخ شو وی افل قوم محمد صلی الله علیه وسلم
چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ژوندې دی هغه در پکې شته که نشته ځکه مشهور شوی خدا و چې هغه شهید شوی دی نو پیغمبر علیه السلام وی لا تجیبوه وی جواب ولم ورکوئ ښه حضرت عمر صاحب خو ډېر پړسېدو وی جواب ورکوم وله چې د خدای دشمنه هغه ژوندی دی خو پیغمبر علیه السلام ورته وی نه نو هغه دویم تپوس وکړو افی القوم ابن ابي قحافه ابو بکر صدیق صاحب پکې شته ژوندی دی که مړ دی پیغمبر علیه السلام وی لا تجیبوه نو بیا جواب یې ورنه کړو هغه وی افی القوم ابن الخطاب اے حضرت عمر صاحب د پکې شته هغه ژوندی دی او که نه ګوره مشرکانو ته هم پته وښه چې د پیغمبر علیه السلام نه پس مقام او مرتبه د چا ده د ابوبکر صاحب ده او بیا د هغه پسې د حضرت عمر صاحب ده نو پیغمبر علیه السلام یې جواب مه ورکول نو چې کله په درېو واړو کې جواب ورنه کړو نو ابو سفیان صاحب چې هغه لا په کفر باندې و نو هغه یو آواز وکړو هغه وی اعلو هبل هبل زنده باد هغه خپل بوت یاد کړو مونږ وګټله هبل زنده باد نو پیغمبر علیه السلام وی الا تجیبوه صحابه کرامو ته وی تاسو جواب نه ورکوئ هغې وی چې څه جواب وله ورکړو وی تاسو ووایئ چې دی وایي چې اعلو هبل زنده باد نو تاسو ووایئ چې الله اعلی و اجل الله رب العالمین چې دی هغه ډېر لوی دی او ډېر عظیم ذات دی نو بیا ابو سفیان صاحب وی لنا عزا ولا عزا لکم اوس مناظره شروع شوه وی زمونږ عزا بوت شته او ستاسو سره عزا نشته نو پیغمبر علیه السلام وی جواب وله ورکړئ چې لنا مولا ولا مولا لکم زمونږ سره مولا شته او ستاسو سره مولا نشته او علماو دې کې حکمت اول سوالونه کېدل وی جواب مه ورکوئ ځکه چې هغه شخصیات ذکر کول او اسلام زنده مذهب دی شخصیات خو به څه وخت وي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل او اسلام چې دی دا به تر قیامته پورې وي قرآن چې دی دا به تر قیامته پورې زنده معجزه وي نو اسلام او پیغمبر علیه السلام د صحابه کرامو او د امت دا تربیت وکړو چې شخصیات په خپل ځای باندې محترم دي خو دارومدار هغه نه دی دارومدار به هغه شی چې قیامته پورې او چې کله هغه نظریه چیلنج کړه اعلو هبل نو د توحید عقیده چیلنج کړه نو پیغمبر علیه السلام شابه او سره اعلان دی کوي او جواب ولا ورکړي نو بهرحال چې کله لږ مخکې لاړل نو ابو سفیان سے ملګرو ته ډېر بده وکړل دقه موقع او ټول ختمول پکارو بس ځکه چې اکثر یا زخمیان دي یا شهیدان دي یا کمزوري شوي دي وی راځي چې بیا بسیږي نو پیغمبر علیه السلام ته پته ولګېدله چې ابو سفیان سے بیا د واپسۍ اراده وکړه او دلته صحابه کرام ټول چور چورو نو هغې ته یې وی ابو سفیان صاحب د راتلو اراده وکړه ملا وتړئ ښه نو په زخمی حالت کې صحابه کرامو بیا ملاګانې وتړلې او پیغمبر علیه السلام په خپل هم زخمی او په هغه حالت کې ملا وتړلې خو الله شان ابو سفیان صاحب باندې داسې رعب خدای پاک راوستو چې واپس رانغی او بیا وی عافیت دې په دې کې دی چې مکې ته ده نو لاړ نو یو شان نو داسې بیانېږي او دویم دا ده دغه مقام چې دی دی دوی حمراء الاسد پیغمبر علیه السلام د مکې د مدینې منورې نه ورپسې روان شو حمراء الاسد مقام پورې لاړ په ابو سفیان صاحب نام و نشان په نظر باندې رانغی او یاد دویم قول تاریخي دا دی چې کله جنگ ختم شو په احد کې او دا خبرې اترې وشوې نو ابو سفیان صاحب مشر و هغې یو څو خبرې وکړې پیغمبر علیه السلام ته یې وی په دې مړو کې به تاسو مسلح نه یې چا نه غوږ کټ دی یا حمزه صاحب نه غوږونه کټ دي پوزه دی نه وی ګورې ما اډر نه ورکړی ښه وی دا د کشرانو به کړي خو وی دا دی چې خفه پې هم نه یم ما ویلي هم نه دي خو وی خفه پې هم نه یم نو بیا پیغمبر علیه السلام ته یې وی دا مې دنه د بدر بدل واخیستو او وی آینده کال به بیا په بدر باندې جنګېږو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وی بالکل به جنګېږو ان شاء الله په بدر باندې او بدر لا بیا راوځه نو چې آینده کال هغه د بدر موسم قریب شو نو پیغمبر علیه السلام صحابه کرام ځان سره واخیستل او بیا د بدر مقام لراغی ابو سفیان صاحب باندې رعب غالب شو نو میدان ته راونه وته او هلته یو سړی و نعیم د هغه نوم و هغه عمرې له را روانو هغه ته یې ویله که داسې چل به وکړو زه به تاله دونه لس اوښان به تاله په انعام کې درکړم دی به همیشه د خپلې پیسې دا به د اسلام خلاف او د کفر د فتح دپاره استعمالولې نو که پیغمبر علیه السلام په هجرت کې رانیسو نو هم سل اوښانې مقرر کړي وو او اوس یې هغه سړي ته وایي تاله به لس اوښان درکړم خو صرف پروپیګنډه مهم به چلی
ته بلاړ شي او مدینه منوره کې به دا خبرې وکړي چې الا ابو سفیان صاحب او مشرکین مکه زبردست کم دن هغه لشکر جرار تیار کړی دی او په مدینه باندې اٹیک کول غواړي نو دوی به کمزوري شي ښه نو هغه له سبحان ورکړه هغه راغی او هغه پروپاګاندا یې وکړه چې دغه شان چل دی صحابه کرامو یک زبان جواب ورکړو چې حسبنا الله ونعم الوکیل زموږ دپاره الله پوره دی او الله زموږ دپاره ډېر ښه کارساز دی نو دا یوې او بیا پیغمبر علیه السلام د خپل شرط مطابق بدر ته راووتو چې راووتل ابو سفیان صاحب باندې خروب راغی هغه وتښتېد دې ته وایي بدر صغرا یو خو سندو هجري کې چې کوم شوی دی عظیمه فتحه یوم الفرقان هغې ته وایي بدر کبرا لوی بدر او بیا غزوه احد دی بیا د هغې نه بس دا دی بدر صغرا نو بدر صغرا کې بیا جنګ ونه شو ځکه ابو سفیان صاحب او ملګري راونه وتل خو دومره ده چې مسلمانانو هلته به میله لګېده نو په هغې کې خرڅول اخیستل وکړل او ډېر لوی تجارت او ډېر لوی منافع هغه ته الله رب العالمین ورکړه دا الله تعالی د هغه واقعې تذکرګي فرمایي الذین استجابوا لله والرسول هغه کسان چې هغې خبره منظوره کړې وه د الله رب العالمین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره وروستو د هغې نه چې رسېدلي وو هغې ته زخمونه ټول چور چورو خو چې الله او د الله د پیغمبر حکم راغی چې جهاد نو بس ټولو خبره منظوره کړه لبیک یې په هغې باندې ووي نو الله وي دپاره د هغې کسانو چې هغې نیکوکار دي چې هغې دا نیکي کړي بدوي کې جهاد فی سبیل الله کړی دی او ځان یې بچ کړی د نافرمانۍ د الله رب العالمین نه د هغې دپاره اجر عظیم الشان دی الذین قال لهم الناس د خیال وکړئ دوه ځایه ناس راغلی دی نو د اول الناس چې دی نو د هغه نعیم مسعودي او نعیم ثقفي هغه دنه مراد دی او دا دویم ناس چې دی نو دا هغه مشرکان د مکې ابو سفیان ډله هغه دنه مراد ده نو الذین دا هغه کسان دي قال لهم الناس چې ویلي دوی ته د خلقو نه مراد نعیم د پروپاګاندا کړې وه څه وی ان الناس قد جمعوا لكم فتحقیق سره دا خلک یعنې دا کافران چې دي هغې را جمع کړي دي ستاسو لپاره لښکرو لره یعنې قد جمعوا لكم الجموع نو فخشوهم ویریږئ تاسو د هغې نه نو هغې ویږي نو دوی به د پروپاګانډې شکار شي لیکن صحابه کرام داسې عظیم فاتح قوم فزادهم ایمانا سیوا که دغې قول هغه ایمان د دوی لره وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل او دوی دا ووي چې زموږ دپاره الله رب العالمین کافي دی او ډېر ښه کارساز دی الله رب العالمین وایي چې بچا دشمن یری او داسې یو خوف و خطر سره دی مخ شي او دا کلمه سل پیرې د دې وردو کی حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل نو هغه ټول خوف و خطر الله رب العالمین د هغې نه بېغمه کړي دا قرآني وظیفه ده وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل فانقلبوا بنعمة من الله نو پس واپس شول دغه مجاهدین او صحابه کرام د پیغمبر علیه السلام په نعمت د الله رب العالمین او په مهربانۍ د هغه سره بلا کاروبارونه یې وکړل په هغې کې لویه ګټه وکړه لم یمسسهم سوء چې نو رسېدلی دوی ته څه بدي یعنې جرح و هزیمة نه پکې زخم راغی نه پکې شکست راغی هېڅ قسمه بدۍ هغې سره مخ نه شو او دوی تابعداري وکړه د رضامندۍ د الله رب العالمین والله ذو فضل عظیم انما ذلکم الشیطان په تحقیق سره خبره دا د بله نه ده چې دغه قائل چې دی ذلکم دغه قائل دا چا چې دا پروپاګانډه وچلوله الشیطانو الله وي دا شیطان دی لکه شیطان انسیم کېدی شي او جنیم کېدی شي نو دام د شیطانی مشن باندې راوتی دی یخوف اولیاءه یعنی یخوفکم اولیاءه دی یری تاسو لره د هغه دوستانو خپلونه نو پس مه یریږئ تاسو له دې کافرانو نه او ویریږئ زما نه کله که چېرې تاسو ایمان راوړونکي په ما باندې ولا یحزنک الذین یصارعون فی الکفر او نه دې غمجن کوي دا اوس تسلي ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته او مسلمانانو ته چې نه دې غمجن کوي تا لره نو قراتونه پکې دوه دي لا یحزنک او لا یحزنک دا به افعال نه هم دی د مجرد نه هم دی نه دې غمجن کوي تا لره ای نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه کسان چې هغې جلدي کوي او ګړندې کېږي په کفر کې په تحقیق سره دوی ضرر نشي رسولی الله رب العالمین ته د هېڅ یو څیز غواړي الله رب العالمین الله یجعل لهم حظا فی الاخره چې ونه ګرځي الله رب العالمین د دوی دپاره حصه او برخه په آخرت کې او دوی دپاره عذاب عظیم الشان دی په تحقیق سره هغه کسان چې هغې غوره کړی دی کفر لره په مقابله د ایمان کې هرګز به ضرر ورنه کړي دوی الله رب العالمین ته د هېڅ یو څیز او دوی دپاره عذاب درناک دی ولا یحسبن الذین کفروا اوس د کافرانو به دا ګمانو او بعضې
ساده لوح مسلمانان هم دا سوچ کوي چې دا کافر دومره خبیث دی او دومره د خدای دشمن دی او دومره د جهنم خشاک دی، نو دی دنیا کې خدای پاک هغه له چې کوم دا سر ماته ولې نه، کله قرآن پسې خبرې کوي، کله د پیغمبر توهین کوي، کله څه کوي کله څه کوي، او الله تعالی ته یې سم نه وي، حس کا غړی ګرځي. نو الله تعالی فرمایي دا ګمان دې دیم نه کوي او تاسو هم دا ګمان مه کوئ چې ګینه دا ما کوم ډیل دوی له ورکړی دی نو دا ګینه دې دپاره غوره دی. دا ډیل چې ما ورکړی دی دا مهلت په دې کې د الله حکمت دی. هغه قصاب چې هغه غوا واخلي یا څاروی واخلي او ښه خوراکونه په هغې باندې کوي، نو دی ورسره مینه نه وي، د هغې د قربانۍ ورځ را روانه ده. نو الله تعالی فرمایي ولا يحسبن الذين كفروا، او خامخا ګمان دې نه کوي کافران په دې خبره باندې چې په تحقیق سره دا مهلت ورکول زما چې دي د دوی دپاره انما نملي لهم، یعنی ان املاءنا لهم، دا ما مصدریه ده چې په تحقیق سره دا مهلت ورکول زما د دوی لره چې دي نو دا ګینې غوره دي د دوی دپاره، په تحقیق سره مونږ مهلت ورکو دوی ته لیزدادوا اثما، دې لپاره چې دوی ډېر وکړي دي ګناهونو لره، مګر چې سم مرتکب د جرایمو شي او بیا یکدم الله تعالی راونیسي. تو مشو مغرور از حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مرتورا. مولانا ایرون رحمت الله علیه فرمایي دا الله تعالی د ډیل ورکولو نه ته غافله کېږه ما چې ته وګینې زه پکې یاد نه یم او یا ګینې زه دې نه ورک یم. تو مشو مغرور از حلم خدا، الله چې ته حلم کوي صبر کوي ته په دې مغروره کېږه ما. دیر گیرت په قلاره به دې راونیسي او سخت گیرت سخت به دې راونیسي مرتورا ان بطش ربک لشدید. نو په دې کې د الله رب العالمین حکمتونه دي. انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين، او دې دپاره عذاب سپکونکی دی. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه. اوس الله تعالی د جهاد او د دې سختو د راتلو د هغې حکمت ذکر کوي، د کرا او د کوټه د هغې امتیاز چې یاره دا منافق دی او دا سوچه مسلمان دی، دا خو په جهاد کې پته لګي، دا خو په سختو موقعو باندې پته لګي چې جون جولای کې روژه راشي نو بیا چې څوک د پویو مجنون دی او څوک د وینې مجنون دی، نو پته خو په هغه وخت کې لګي. اوس یو سوال دی چې الله تعالی خو داسې هم کولی شو، الله تعالی خو علی کل شیء قدیر، نو چې په وحي سره دا خبره ښودلی وی چې دا مخلص او دا منافق، دا خو الله تعالی داسې کوی شوه. الله تعالی وی داسې خو کوی شمه، خو وحي خو صرف پیغمبر ته راځي. اوس ما او تا او عام انسانان هغه به څنګه پوهېږي چې دا مخلص دی دا منافق دی؟ نو دی به پوهېږي، نو دی به د جهاد د معرکو نه پوهېږي، دی به د مشقتونو او د سختو مجاهدو په وخت کې به د اخلاص او د عدم اخلاص د هغې فرق کولی شي. نو الله فرمایي چې ما کان الله لیذر المؤمنین، لیذر معنا لیترکه، نه دی الله رب العالمین چې هغه پرېږدي ایماندارو مسلمانانو لره په هغه حالت باندې چې تاسو په هغې باندې تر دې پورې چې الله رب العالمین ممتاز کي هغه ناپاک لره د پاک نه، ناپاک منافق او دا پاک دا مخلص. وما كان الله ليطلعكم على الغيب، او نه دی الله رب العالمین چې هغه اطلاع او خبرداري درکړي تاسو ته په غیبو باندې، ځکه د غیب او د وحي خبرونه خو پیغمبر ته راځي، نو هر کوجا ته خو چې کوم دی وحي نشي راتللی چې په هغې کې ورته الله وښي چې یاره دا مخلص دی او دا منافق دی، یا فرښتونه ورته وښي. نو نه دی الله رب العالمین چې اطلاع درکړي تاسو لره په غیبو باندې، لیکن الله رب العالمین چې دی منتخب کوي او غوره کوي په پیغمبرانو خپلو کې هغه چا لره چې وغواړي. پس ایمان راوړئ تاسو په الله تعالی باندې او په رسولانو د هغه باندې، او که تاسو ایمان راوړئ او تاسو یریږئ د نافرمانۍ د الله رب العالمین نه، پس تاسو لپاره اجر عظیم الشان دی. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله. اوس دې کې الله رب العالمین د مانعینو د زکات د هغې هغه انجام ذکر کوي چې تاسو چې د الله په حکم باندې چلیږئ نو مال بم قربانوئ، جان بم قربانوئ. نو په زکات کې د مال قربانی ده. نو الله وی دا کم سړی چې بخل کوي او زکات یې نه کېږي او دی وی زه ټولې پیسې ما ته پاتې شوې، نو دا دې سوچ نه کوي چې دا زما دپاره خیر دی، الله وی دا د لپاره شر دی. ځکه هغه کم ته چې دی مال وی به روز قیامت به د هغې نه جوړ شي مال نه به مار جوړ شي. او حدیث مبارک کې دی یشد لهزمته، د ده دا وښکي به چیچي او دې غاړې ته به چې کوم دی نو هغه غوټه شوي. نو الله تعالی مال هم د الله په نوم باندې به قربانوئ او جان به هم قربانوئ. خامخا ګمان دې نه کوي هغه کسان چې هغې بخل کوي په هغه څیز باندې چې ورکړی دی الله رب العالمین دوی ته په مهربانۍ خپلې سره، نو دوی دې دا ګمان نه کوي هو خیرا لهم، یعنی بخلهم هو خیرا لهم،
چې دا مونږ کم بخل کوو او دا زکات نه ورکوو نو دا ګینې زمونږ دپاره غوره ده. د لا یحسبن هغه یو مفعول په دې مقام کې حذف شوی دی. بخلهم هو خیرا لهم بل هو شر لهم، بلکې دا بد دی او ناکاره دی دوی دپاره. او زر ده چې توق به واچولی شي، یعنې په غاړه کې به واچولی شي دوی ته هغه شی چې دوی بخل کوي په هغې سره په ورځ د قیامت باندې. او خاص د الله رب العالمین دپاره میراث د اسمانونو او د ځمکې دی. والله بما تعملون خبیر. لقد سمع الله قول الذين قالوا. اوس د زکات حکم تیر شو چې دې منع مه کوئ، کنی بیا به د هغې نه مار جوړ شي او قیامت کې به ستاسو لپاره د عذاب باعث شي. او الله تعالی وی دغه شان په زکات پورې چې څوک مذاق او ګپ لګوي نو هغه ګوره ما ته معلوم دي، ځکه چې آیت راغی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. نو یهودیانو وی ځه نعوذ بالله وی خدای غریب شخه او خزانه اخلاص شوي، اوس وی مونږ نه غواړي. نو الله تعالی وی د دوی دا خبره ما واورېده او د دوی دا ټولې خبرې دا ولیکلی شوې، فرشتو نوٹ کړې نوٹ، او دوی ته به د دې سزا ورکولی کېږي. دا الله تعالی شکایت کی د یهودیانو نه خامخا به تحقیق سره اوري الله رب العالمین وینا د هغې خلقو لره چې هغې وایي چې په تحقیق سره الله رب العالمین غریب دی او مونږ مالداران یو ځکه خو مونږ نه غواړي. سنکتب ما قالو، خامخا لیکو مونږ هغه وینا د دوی لره په صحیفو د کرامو کاتبین کې دا نوٹ کیږي. وقتلهم او یوازې دغه عمل نه، دا نور ناکاره اعمال لکه پیغمبران شهیدان کړي دي هغه 302 هم په دوی پسې لیکلی شوې ده. وقتلهم الانبیاء بغیر حق، او هغه وجل د دوی او شهیدان کول د دوی پیغمبرانو لره په ناحقه باندې، دا بار بار ورسره راځي بغیر حق. نو په ظاهر دې نه معلومیږي چې یو قتل په حق وي، حالانکې د پیغمبر قتل خو همیشه په ناحقه دی. نو دا بغیر حق وای دا تاکید دی او دا دې دپاره دی چې د دوی خپل زعم هم دا و چې دا کار غلط دی، دوی ته هم غلط ښکارېده، خو صرف د دنیا د حرص د وجې نه او د خپل اقتدار د لالچ د وجې نه پیغمبران به شهیدان کول. ځکه دوی کتل چې دا پیغمبر کومه خبره کوي او که خلقو په دې باندې عمل وکړو نو بیا زما مشري ختمه شوه، بیا زما کرسۍ او زما د مالونه او نظراني شکرانې ټولې بندې شوې. نو الله تعالی وی هغه خبره ما لیکلې ده. وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق، یعنی ونقول یوم القیامت، او وایو موږ په ورځ د قیامت باندې چې اوسکئ تاسو عذاب سیزونکې. ذالک یعنی ذالک العذاب، او دا عذاب چې دی په سبب د هغې چې وړاندې لیږلي دي لاسونو ستاسو، او په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی نه دی ظلم کوونکی په خپلو بندګانو باندې. خو دلته یو اشکال دی، وی لیس بظلام، نو ظلام خو مبالغه ده په ظالم کې، معنی الله ډیر ظلم کوونکی نه دی. نو نعوذ بالله لږ غونته کوي او کې الله تعالی خو لږ هم نه کوي. نو جواب دا دی چې دا د ظلام د مبالغې صیغه ذکر راوړې ده چې الله تعالی خو لږ ظلم هم په چا نه کوي، خو که بالفرض والمحال الله تعالی لږ ظلم هم په چا باندې کو یا یې وکړو نو هغه به لږ نه هغه به ډېرې ښه، د هغه لږ به هم سم ډېرې ښه. نو ځکه یې ظلام د مبالغې صیغه راوړې ده چې وان الله لیس بظلام للعبید الذین قالوا، او دا یهودیان او دا چې کوم دی کسان هغه خلق دی چې دوی ویل چې په تحقیق سره الله رب العالمین لوز کړی دی او لوز اخیستلی زمونږ نه، لوز یې زمونږ نه دا اخیستی دی. څه مطلب؟ عهد الینا یعنی امرنا فی التورات، تورات کې مونږ ته دا اډر کړی و چې الله نؤمن لرسول، چې مونږ به ایمان او تصدیق به نه راوړو په یو رسول او یو نبی باندې تر دې پورې چې هغه راتلو کې مونږ ته بقربان په یو قربانۍ سره تأکله النار چې اخري هغې لره اور. څه مطلب؟ دی وی د یهودیانو چې مونږ ته په تورات کې دا لوز زمونږ نه اخیستلی شوی دی چې تاسو به په یو نبي باندې ایمان هغې پورې نه راوړئ چې څو پورې دا نبي د ده وړاندې یو قرباني پیش شي او بیا د اسمان نه اور راشي او هغه قرباني وسیزي، نو هله به هغه نبي منئ. او نعوذ بالله پیغمبر علیه السلام یې یادو، دغه مونږ ته داسې مثال نه دی پیش کړی، نو ځکه مونږ د پیغمبري او د نبوت او رسالت نه منو. نو الله رب العالمین د دوی نه تپوس کوي چې ښځه ټیک شوه، پیغمبر علیه السلام خو قرباني او یا د هغې په اور سېدل تاسو نه دي پیش کړي، نو تاسو یې نه منئ. نو سابقه د بني اسرائیلو چې کوم پیغمبرانو هغې خو دغه څیزونه پیش کړي وو، نو بیا تاسو د هغې نه ولې انکار کو؟ او بله دا ده چې بیا تاسو د هغې شهادتونه او د هغې د قتلونو د هغې منصوبې ولې جوړولې؟ نو پته ولګېدله چې دا محض دا یو ادعا ده، د حقیقت سره څه تعلق نشته. قل قد جاءکم رسل، تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام قل یعنی توبیخا
دا غي ته یو زجر دی او زورنه ده چې په تحقیق سره راغلي او تاسو پیغمبران وړاندې زمانہ په هغه دلایل واضحه سره وبالذي قلتم او په هغه سیس سره چې کوم تاسو ویلې وو چې قرباني برازي او اسمان نه به اور راځي به غسیدي هغه خبره هم هغه کړي وا نو فلما قتلتموهم ولي تاسو شهیدان کړي دي دغه پیغمبرانو لرا نو دې موجوده خو نو قتل کړي د دې پلار او نیکه قتل کړي وو خدا رجدي به د پلار نیکه تذکره په فخر سره کولې نو دا داسې شو لکه دوی چې کړي ان کنتم صادقین یعنی فی دعواکم فان کذبوک دا تسلی د پیغمبر علیه السلام ته پس کجری دوی دروغجن غړي تعالی اے نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو فلا تحزن غم په مکه وخه ځکه په تحقیق سره تکذیب کړی شو د هغه پیغمبرانو وړاندې ستانه چې هغې نو معنا دار چې فصبر کما صبرو لکه څنګه چې هغې د صبر لمن نیولې وه نو تم د صبر لمن ټینګه کړه تسلی د پیغمبر علیه السلام ته راتله کړي هغه پیغمبرانو په هغه دلایلو واضحو سره والزبر او په هغه صحیفو سره زبر جمع زبور ده ویل کېږي صحیفې آسماني ده زبور ته هم ځکه زبور وي چې هغه آسماني صحیفه وه او زبر په معنا د کتابت سره هم راځي په دې کې آسماني پیغامات لیکل شوي دي والکتاب المنیر او په هغه روښانه کتاب سره کل نفس ذائقة الموت اوس الله رب العالمین فرمایي د بعض بعد الموت عقیده ورته مخکې کوي چې که تاسو توحید او رسالت اپناو نه کړل او د پیغمبر مخالفت هم پرې نه ښودو نو مرئ خو به خامخا یو پیره او بیا به هلته کې د جزا او د سزا قانون به جاري کېږي هر یو انسان چې دی نو هغه سکون کې د هغه مرګ دی او په تحقیق سره پوره به درکولی کېږي تاسو ته هغه ثوابونه او بدلې ستاسو په ورځ د قیامت باندې پس هر هغه څوک زحزح معنا ابعده هر هغه څوک چې هغه لرې کړی شو د اور د جهنم نه او داخل کړی شو جنت ته نو پس په تحقیق سره دی کامیاب دی او نه دی دا ژوند د دنیا لیکن سامان د دوکې دی لتبلون فی اموالکم وانفسکم اوس الله تعالی فرمایي یهود نصارا مخالفین د دین هغې به مختلف آزمایشونه په تاسو باندې راولي خو په خپل دین باندې به کلک ودرېږئ او د هغې د شرارت د وجې نه به صراط مستقیم نه پرېږدئ لتبلون خامخا ضرور بالضرور آزمائش برازی په تاسو باندې اے مؤمنانو مسلمانانو په باره د مالونو ستاسو کې او په باره د نفسونو ستاسو کې جهاد شو زکات شو نور احکام مالیه شو او خامخا تاسو به اورئ د هغې خلقو نه چې ورکړی شوی د هغې ته کتاب وړاندې ستاسو نه او تاسو به اورئ د مشرکینو نه څه به اورئ لتسمعن دپاره مفعول ثاني اذن کثیرا هغه اذیت ډېر لوی لره دوی به همیشه لپاره د اسلام خلاف پروپیګنډي کوي او داسې خبرې به کوي چې هغه به تاسو ته ناشایسته پیغمبرانو پسې په دین پسې لیکن تاسو به صبر کوئ وان تصبروا وتتقوا او که چېرې تاسو له صبر نه کار واخل یعنې وان تصبروا علی اذاهم که تاسو د دوی په دې اذیت باندې صبر وکړو او تاسو ځان بچ کړه د نافرمانۍ د الله رب العالمین نه نو بس په تحقیق سره دا کار چې دی من عزم الامور دا د همت د کارونو نه ده دا سړی به ډېر لوی با همت وي چې د داسې پروپیګنډو او د داسې دین اسلام خلاف د خبرو هغه چې کوم دی برداشت نه کار واخلي او تحمل نه کار واخلي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اوس الله تعالی اهل کتابو نه بیا شکایت کوي چې ګوره تاسو نه خو الله تعالی لوظ اخیستی و چې تاسو به چې کوم دی زما په کتاب باندې عمل کوئ او تاسو بیا هغه عمل بالکتاب پرېښودو او چې کوم دی نو هغه د الله تعالی نافرماني او د الله تعالی د آخري نبي مقابله هغه هم شروع کړه و یاد کې هغه وخت چې کله واخیست الله رب العالمین هغه پوخ لوظ د هغې خلقو نه چې ورکړی شوی هغې ته کتاب الله تعالی ته نه لوظ دا اخیستی و لتبیننه للناس چې ضرور بالضرور به تاسو بیانوئ دا کتاب خلقو ته تورات والو ته وی تورات به خلقو ته بیانوئ پټوئ به نه انجیل والو ته وی انجیل به خلقو ته بیانوئ د هغې احکام پټوئ به نه او بیا د قرآن علماو ته حکم دا دی چې قرآن به خلقو ته بیانوئ هغه به پټوئ نه ولا تکتمونه او نه به پټوئ تاسو دغه کتاب لره نو فنبذوه وراء ظهورهم نو پس ارتاو کو دوی دی کتاب لرا یا کتاب یا دغه میثاق هغه ارتاو کو څه مطلب عمل به ونه لم يعملوا بها ورستر شاګانو خپلونه او دی واخص په مقابله د هغې کې هغه پیسو لږو د دنیا لره پس ډېر بد دی هغه شی چې واخیست دوی هغې لره لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا اوس دا منافقین چې دي دوی کې دا یو بد خصلت او بد خصلت داو باطن کې کفر او په ظاهر باندې ایمان او کلمه نو باطن کې ایمان نو
او دی بداوی چې یاره کچره په معاشره کې زمون باره کې دا خبره خوره شوه چې دا ډیر مخلص مسلمانان دي نو او دا ډیر سوچه مسلمانان دي ګوره ويفرحون بما اتوا یعنی دوی لګي دوی چې کوم دی ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا دوی زمنګ د صفت او شي په هغه سیس سره چې کوم دوی نه دی کړي نو دی خو اخلاص سره ایمان نه دی راوړی او وی خلق دې زمونږه تذکیریو کې چې مړ د دوی په شان د کامل ایمان والا خلق نشته یا يهوديانو بدا کار کو يهوديانو د پیغمبر علی السلام نعتم پټ کړي او د رجم حکم هم پټ کړي وو د تورات احکامات پټ کړي وو او دی به کاش چې خلق داسې وي چې ډیر زبردست مولیان دي نو ډیر زبردست اهل علم دي نو او چې سو ته معلوم دي او سو ورته یاد دي هغه ټول خلقو ته بیان کړل نو الله وی کوي نه او د صفت پتمه یې نو دا کسان د عذاب نه بچ کېدې نشي نه دا منافقان او نه چې کوم دي نو دغه يهود او نصارا الله تعالی وی لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا خامخات ګمان مکو په هغه خلق باندې چې هغه خوشحالي کوي په هغه کار باندې چې کم تیرات لکړي دي ويحبون خپل نفاق او په خپل کتمان باندې او په خپل بيدینۍ باندې خبرت تاوي دنیا دو پیسې اخلي او د الله دین پریدي او خوشحالي پیږي ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا او دي دا خبره محبوبه غني چې د دې تعریف دی وکړي شي په هغه کار چې کم دوی نه دی کړي په منافقانو کې خو کامل او اخلاص ولا ایمان نو او دی خلق دې زموږه تذکره په هغه باندې وکي او منافقانو خو بکیتمان د يهوديانو خو بکیتمان د حق کو او په کار دي چې خلق زموږه صفاتو کې چې یاره دا کاتمین نه دي بلکې دا بیان د حق کوي الله وی داسې کسان فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب دا دویم لا تحسبن دا غاول لا تحسبن د بار تاکید دی ته ګمان مکوا خامخا ته ګمان مکوا په دې باندې چې ګینې دی بخلاص شي د عذاب الهینا بمفازة من العذاب مفازه فوز کامیابی ته وي او نجات ته ویل کیږي د دې وجنه صحرا شي صحرا هغه ته مفازه وي دغه دا تسمیه تفاعلا ده چې زه خدای دې روغ رمټ پکې واپس راواله او خدای دې کامیاب کا ولهم عذاب الیم او دې بار عذاب دردناک دی او خاص الله رب العالمین دې بار حکومت د اسمانونو او د زمکه دی او الله على كل شيء قدير ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب اوس مخکې دا بیان شو چې حقیقت بر ټول نظام د الله په کنټرول کې دی اوس داغه د بار دلایل چې حکومت د الله دی تصرف د الله دی وحدانیت د الله دی نو الله وی د ازمکه او د اسمان او ما فيهما د دې ذره ذره زما په خدای او زما په تصرفات باندې گواه ده په دې کې بلا دلایل دي خوشاله پار لاولل الباب چې کوم د عقل خاوندان دي او چې کوم ذوی العقول دي داغي د پاره ده دیو جن پیغمبر علی السلام فرمایي وی ویل لمن قرأ هذه الآيات فمج بها وی ویل او هلاکت ته د هغه قوم د پاره چې دا آیتونه اول وصل او به پاره کې عبرت حاصل نکړو دا خو د عبرت آیتونه دي چې د الله رب العالمین قدرتونه داغه وحدانیت او داغه دلایل وی هغه دینه معلوم کی او روایتو کې دا راځي وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو صاحب د شپې پاسې دو او دا آیتونه اول وصل ان فی خلق السماوات والارض او بیا اسمان او زمکه ته قتل او ستور او ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار او بیا بدی کې بار بار دی ربنا 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 اے زمونږ پروردگار دی په اخر کې چې کم دی نو هغه د ستور ته مخاطب شو چې اے ستورو اے اسمان او اے زمکه ستا او زما او د ټول کائنات خالق او مالک هغه صرف یو الله دی او اللهم اغفر یا الله ته ما وبخي نو الله رب العالمین وی داغه چې کم دی د مغفرت اعلان وفرمایو نو هغه دلائل دي او باغی کې دعاګانې دي د الله رب العالمین نه غوښتنه ده ان فی خلق السماوات والارض فتحقیق سره په تخلیق او په پیدایش د اسمانونو او د ځمکې کې او د دې عدلون بدلون د شپې او د ورځې کې خامخا نخې د قدرت د الله رب العالمین دي لآیات دالات علی وحدانیته تعالی د پاره د هغه قوم چې هغه خاوندان د عقلونو دي اولل الباب اوس خاوندان د عقلونو سوق دي عقل من خلق الذين يذكرون الله قياما واذا عقل من هغه کسان دي چې دوی یادي الله رب العالمین لرا په دې حال کې جدي ولاړ وي او یا ناس وي او یا پاړهونو خپل باندې نو یا خود دغه ذکر مراد دي چلتے پھرتے گھومتے ہر وقت دوی الله یادي او یا ذکر نه مراد دي صلات
واقم الصلاة لذکری، نو ذکر دو ذکر دے او مراد تینا دے صلاة. نو یذکرون اللہ دی موسکی قیاما پا ولاڑ باندے، او چکلے پا ولاڑ طاقت نہیں نا جوڑی نو بیا قعودا پناستے باندے موسکی، او چه ناستے طاقت هم نہیں نو وعلا جنوبهم پا اشارہ باندے کی پا یو پریدی نخا. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ او دی سوچ او فکر او تدبر کی پاغت تخلیق دا اسمانون او دزمکی کے ربنا یعنی یقولون او دی دا سوائی چه اے پروردگار زمونگا ندے پیدا کرے تا هذا یعنی هذا الخلق دا مخلوق اسمان دے ازمکہ دا سوری دی دا ټول نظام خدای پاک تا ندے پیدا کرے دی لرا باطلا یعنی عبثا سبحانک یعنی سبحانک عن العبث خدای پاک تعالی را پاکی دا عبثنا اللہ چر دا عبث کار نہ کی پس تو بچ کے مونگ لرا دا عذاب دا اور دا جہنم نا ربنا انک من تدخل النار او اے پروردگار زمونگا بتحقیق سرا چه تسوک داخل کے اغا اور دا جہنم تا ان للخلود فیہا چه دے بکے ہمیشہ پاتی شی فقد اخزیتا بتحقیق سرا تا رسواک حق لرا تا اشرمو حق لرا خدای پاک مونگا ردی شرمندگینا وی دا دے رسوائینا اغا بچ کے نگو یو مسلمان دے مسلمان خو کنار تا داخلم شي د خپل عمل د وجنه نو خو د خلود د پاره نه دی نو هغه بیا د شرمندګۍ هم نه دی اگر تزکیه د پاره دی. فقد اخزیت وما للظالمین من انصار او نشتر ظالمانو د پاره څوک مددگار. ربنا اننا سمعنا اے پروردگار زمونږ په تحقیق سره مونږ واورېدو یو आवाज کوونکی لرا منادیا هو الرسول صلی الله علیه وسلم هغه منادی اغا داعی دا حق سوک دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے او یاد القرآن الکریم دا اللہ کتاب اغا خلق تا دعوت ورکی او خلق تا آوازو نکی منگا واورے دا اغا آواز کون کی لرا چا اغا آواز کی بطرف دا ایمان باندی للایمانی للتوحید دا توحید چغل گئی او داغی آوازو نکی سوئی چا تاسو ایمان راوڑے پا پروردگار ساسو باندے نو بس منگا ایمان راوڑے دے اے پروردگار دا منگا بخششو کی منگتا داغا گناہونو دا منگا ذنوبنا الکبائر وکفر عنا سیئاتنا او اوری جایت زمون ناغا گناہون زمون لرا الصغائر یہ با تکرار نہ رہی. وتوفنا مع الابرار او خدای پاک تا وفات کی مونگ لرا سرد نیکان و صالحیننا یعنی مع الانبیاء والصالحین خدای پاک تا پیغمبران و تا صالحینو داغی معیت و داغی صحبت اغمون تنصیب کی پو مرگ کی ہم پا جن کی و ہم پا مرگ کی. حضرت یوسف علیہ السلام ہوئی توفنی مسلما والحقنی بالصالحین خدای پاک د اسلام په حالت کې مال وفات راولي او بیا د نیکانو صالحینو سره دما دینه معلومه شولا چې د نیکانو صالحینو معیت په مرګ باندې داغي ملګرتیا او داغي نزدېکت دا د انسان لپاره باعث خیر او باعث برکت دی. دغه چې الله رب العالمین کوم انوارات او برکات په هغه صالحینو باندې نازلېږي نو چې څوک داغي په معیت کې دی نو المرء مع من احب دا انسان وهم دا غسر عمل کری. وتوفنا مع الابرار ابرار جمع دا بر بر ویلکی کی نیک تا خدای پاک دا نیکوکار و خلق و معیت منکرا کی. ربنا وآتنا ما وعدتنا او اے پروردگار زمونگا راکی مونگتا حق نعمتنا چکم وعدہ کڑے وطا مونگ سرا علا رسولکا یعنی علا السنت رسولکا پاگا جبد پیغمبران استابان دے او تمشر میں مونگ لرا او مرسوا کے مونگ لرا پورز دا قیامت باندے انکا لا تخلف المیعاد. امام جعفر صادق رحمہ اللہ چاپ و بزرگانو کے تیر شوے دے اغا فرمائی چھ سوک غم زدہ دے او دے چکم نے مصیبت زدہ دے او وی دے دا آیتون شروع کی او دا ټول چکم راغل دی ربنا 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 دا پا یو مجلس کی ہوئی نو انشاءاللہ دا مجلس نہ بدے پاس دل نہیں اللہ رب العالمین بردو اغا غم کی باقی کے بعد اللہ تعالی سہولت دا نصیب کی کچھ سونا اخلاص سرے اولولی دمر وداغی نتیجہ اغا خبولی راضی. انک لا تخلف المیعاد فاستجاب لهم ربهم وذ دا دعاگانی چوشوی او دغی اولو الالباب دا دعاگانی اغخدی نو اللہ رب العالمین دا قبولیت مجدا او داغی بشارت ورطاوری. فاستجاب لهم یعنی فاجاب لهم نو پس خبر منظور اکلا دعاگانی منظور اکلی اللہ رب العالمین دا دوی دا پارا انی یعنی بی انی ویکا حضب دا حروف جارو ان او ان سر شائع او کثیر دے چی بتحقیق سر زجیما لا اضیع عمل عامل منکم نزایکم ز عمل دیو عمل کون کی بتاسو کی کاغناری نوی و کاغسنا نوی بعضکم من بعض بعض استاسو زنور و بعضو ندی مطلب دا چی دیو بل سر استاسو
نسبی او روحانی هغه ټول رشتې موجود دي. فالذین هاجروا واخرجوا، پس هغه کسان چې هغه هجرت اختیار کړي د کورونو خپلونه او وکړي شوي دي هغه د کورونو خپلونه، واوذوا فی سبیلی، او هغه ته اذیتونه ورکړي شوي دي په لار زما کې، یعنی فی طاعتی، وقاتلوا وقتلوا، وقاتلوا یعنی وقاتلوا العدو، او دوی جنگ کړي دشمن د الله رب العالمین سره، وقتلوا او دوی شهیدان شوي دي په لار د الله رب العالمین کې، وخامخا د اورې جوم د دوی نه هغه ګناهونه د دوی لره، او خامخا داخل بکم دوی لره باغونو ته چې بهیږي بلاندې دونو د هغې نه نهرونه، ثوابا من عند الله، یعنی صوبوا ثوابا، مفعول مطلق دی لپاره د عامل مقدره، بدله به ورکړی شي دوی ته یو بدله د جانب د الله رب العالمین نه. والله عنده حسن الثواب، او الله رب العالمین چې دی په نزد د هغه باندې بهترینه بدله ده او بهترین اجر دی. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، مخکې تبشیر ذکر شو، دا اوس تنذیر دی، او دې کې دې خبره جواب دی چې هغه کافران چې هغه دومره ظالمان دي او دومره د الله تعالی د دین مخنیوي کوي، نو په کار دا و چې هغې بیا هسکه غړی نه ګرځېدی، او حالانکې هغې خو دومره حکومتونه دي او دومره سره مال دولت او نشي دي، نو الله تعالی په دې باندې دوکه کېږئ ما، دا د یو څو ورځو سودا ده، او بیا د دوی انجام چې دی هغه وروستو هغه آخرت طرف ته دی. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، نو بظاهر خو خطاب پیغمبر علیه السلام ته دی، او در حقیقت کې ما او تا ته امت ته دی. خامخا نه دي دوکه کوي تعالی را نبی کریم صلی الله علیه وسلم، دا چلت پرد د کافرانو، تقلب معنا اوړېدل را اوړېدل، کله دې خوا منډې په جازونو کې ګرځي او کله بل خوا په جازونو کې ګرځي، او کله وی هغه ځای مې قبضه کو، کله په عراق باندې حمله کوم، او کله بیا وی په برما کې مسلمانانو سره داسې کوم. نو دا کافران چې اوړي را اوړي فل بلاد، په دې کلو او په دې خاریو کې، نو په دې باندې دوکه کېږه ما. متاع قلیل، ان لهم متاع قلیل، دا د هغې دپاره هغه سامان ډېر لږ دی، د یو څو ورځو سودا ده، او بیا ټیکونه د هغې چې دی هغه جهنم دی، او ډېره بده بچونه ده دغه جهنم. لکن الذین اتقوا ربهم، لیکن هغه کسان، دا بیا بشارت دی، لیکن هغه کسان چې هغه یریږي د پروردګار خپل نه، د هغې دپاره باغونه دي بهیږي بلاندې د ونو د هغې نه نهرونه، او دوی به همیشه یې په هغې کې. نزلا من عند الله، نزلا معنا عطاء، چې دا یو میلمستیا ده د جانب د الله رب العالمین نه، لکه څنګه چې میلمه راشي او هغه ته میلمستیا خلق تیارې کوي، نو دا د هغې دپاره یو میلمستیا ده، یو تیارې ده، یو ورکړه ده. وما عند الله خیر للابرار، او هغه شی چې بنز د الله رب العالمین باندې دی، کوم الله عزتونه چاله ورکوي، کوم الله خوشحالۍ ورکوي، او د آخرت نعمتونه هغه ډېرې بهترین دي لپاره د نیکانو خلقو. وان من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله، اوس مخکې بار بار د اهل کتابو قبایح بیان شو، د هغې مالی خیانتونه، د هغې دینی خیانتونه، د هغې هغه کتمان حق او د هغې هغه خیانتونه، او بیا د هغې مخالفتونه. الله تعالی وایي څه نه پکې نیکان خلق هم شته، هغې ته چې کله حق واضحه شو چې اسلام حق دی، قرآن حق دی، نبی آخر الزمان حق دی، نو هغې په هغې باندې ایمان راوړو، او د هغه خپل یهودیت نه، د نصرانیت نه، د هغې نه توبه طایب شو. څه نه پکې داسې هم شته. وان من اهل الكتاب، او بتحقیق سره بعد بدی اهل کتابو کې خامخا هغه څوک دي چې ایمان راوړي په الله رب العالمین باندې، او په هغه کتاب باندې چې کوم نازل کړی شوی دی په طرف ستاسو باندې، القرآن الکریم. وما انزل الیهم، او په هغه کتابونو چې کوم نازل شوي دي دوی ته، خاشعین لله، په دې حال کې چې دوی عاجزي کوونکي دي الله رب العالمین ته، او دوی ناخلی په مقابله د آیتونو د الله رب العالمین کې ثمنا قلیلا، یعنی الرشوه، هغه نورو یهودیانو خو به رشوتونه اخیستل، او دوی لږې پیسې نه ډېرې پیسې هېڅ شی هم ناخلي، چې د الله حکم بدل کړي، یا په هغې کې تحریف وکړي، یا په هغې کې تبدیل او کتمان د آیاتو وکړي، نو دا کار نه کوي. اولئک لهم اجرهم عند ربهم، نو دغه کسان چې دي د هغې دپاره هغه بدله او ثواب د هغې دی په نزد د پروردګار د دوی باندې، بلکې هغه اجر اولئک یؤتون اجرهم مرتین، بل ځای کې قرآن پاک کې راځي ډبل اجر به ولا الله ورکوي، ځکه په تورات باندې ایمان راوړی دی، او بیا په قرآن باندې ایمان راوړو، او په انجیل باندې ایمان، اوس په قرآن باندې ایمان راوړو، نو الله تعالی به هغې ته دوچند اجر د هغې ورکوي. ان الله سریع الحساب، او په تحقیق سره الله رب العالمین چې دی جلد حساب کوونکی دی د خپلو بندګانو سره. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اوس د صورت خلاصه دا ده، صورت آل عمران
الله رب العالمین داغه خلاصه را وباسي چې ایماندار او مسلمانانو له څه پکار دي وې دوی له دا اعمال خپل اول پکار دي اے ایماندار او مسلمانانو اصبروا تاسو د صبر نکار واخلئ نو صبر فی المصیبت هم او صبر علی الطاعت هم او صبر عن المعصیت هم نزان صبر کوي روزه هم د صبر میاشتا وصابروا او تاسو غالب شي په کفارو باندې په صبر کې صابروا دا د بای مفعلی فی غدا نو دې کې صدور د فعل د جانبین نه دي ګوره کافران تاسو سره جنگونه کوي نو زخمونه مرګونه جوب له خداغیم کیږي مالونو تاوان خداغیم کیږي او تاسو کیږي نو الله تعالی وی چې کافر په خپل چې کم دی یعنی مال او جان داغه په قرباني باندې د کفر د پاره کلک ولاړ دی نو الله تعالی وی تاسو مسلمانان خود ایمان د پاره او د الله د پاره داغه نه دوچن بیا باغې کې کلک ودرېږي نو وصابروا او تاسو غالب شي په کافرانو باندې په صبر کې ورابطوا او یعنی اقیموا علی الجهاد جهاد فی سبیل الله کوي ښا اصل کې د رباط خپل معنا دا ده چې کوم ځای کې اسلامی سرحد وي د اسلامی وطن او بل طرف ته بیا د کفر سرحدي لکه لاهور کې واګا بارډر باندې نو یو طرف ته د پاکستان جنډه ولاړه ده او بل طرف ته بیا د انډیا جنډه ولاړه اخوا د هغې فوج ولاړي دی خوا د مسلمانانو د پاکستان فوج ولاړي او بیا چې ماښام شي هغه جنډې چې کوم دی نو هغه چې کله راکوزي او یا سار وخت کې خیږي نو هغه کافران او هغه انډیا والا خپل رام او هغه خپل چې کوم دی نو گیتونه هغه وي او بیا دې دی کې مسلمانان خو په مکه نه دي نو څوک خو اوتې بوتې وي او چې کومې سنجیده طبقه ده نو هغې وي ناره تکبیر الله اکبر نو الله تعالی فرمایي چې په کومه بونډرۍ باندې مسلمانان پاتې کېږي او دې خوا مسلمانانو اسونه تړلي او اخوا کافرانو تړلي دې خوا دوی خپل ټینکونه او اسلحې برابر کړي دي اخوا هغې برابر کړي دي او که کله د امیر المؤمنین د طرف نه د جهاد اډر راغی نو بس بیا په مکه نه یم بیا به د مال او د سر نه به تېر یم دې ته ویل کېږي رباط نو رباط معنا د اسلامي سرحد حفاظت کول نو الله تعالی ورابطو د اسلامي سرحد حفاظت کوي یعنی جهاد فی سبیل الله کوي اقیموا علی الجهاد واتقوا الله لعلکم تفلحون او تاسو ویریږئ د الله رب العالمین نه ښایي چې تاسو کامیاب شئ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه